السلام علیکم دوستانو، که چېرې تاسو غواړئ چې موږ په افلاین موډ کې هم موبایل استعمال کړئ، نو بالکل دا تاسو کولی شئ، ممکن ده. په افلاین موډ کې به تاسو خپل ډیټا انټرنیټ ډیټا چې ده دا به څنګه استعمالوئ. د دغې یو ډېره اسانه غوندې طریقه ده، هغه درسره شریکوم دوستانو. که چېرې تاسو غواړئ چې موږ په افلاین موډ کې موبایل استعمال کړئ، د هغې دپاره به تاسو داسې چل وکړئ چې خپله انټرنیټ ډیټا چې کم سیم کې په هغې باندې به تاسو ډیټا کولاو کړئ او بیا به خپل موبایل باندې چې دی نو جاز راولئ. جاز به پرې راولئ. کله چې پې تاسو دا جاز راولئ نو دغې نه بعد به تاسو داسې چل وکړئ چې بیا یو کوډ دی، دا کوډ به په خپل ډایل پیډ کې ووایئ: *#*46#*#*. کله چې تاسو دا کوډ ووښئ نو د دې نه وروستو به تاسو داسې چل وکړئ چې تاسو ته به 3 اپشن راواخلي، خو په هغې کې په فرسټ نمبر باندې چې کوم یو تاسو ته درکړي فون انفارمیشن 1 چې کوم تاسو ته درکړي، په هغې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دغې باندې چې تاسو کله کلیک واخلئ بیا به تاسو ته ډېر شي اپشن بلا شي اپشن به تاسو ته درکړي، خو تاسو به په نور څه څیز کې ګوتې نه ووایئ. تاسو به ډایرکټ راشئ، دغلته به تاسو ته بټنې درکړي، په هغې بټنو کې به صرف یو فرسټ نمبر چې کوم بټن وي په هغې به لیکلي موبایل ریډیو پاور. موبایل ریډیو پاور چې دی هغه به تاسو صرف آن کړئ، او کله چې دا تاسو آن کړئ ستاسو په موبایل باندې به چې دی انټرنیټ ډیټا چې ده دا به صرف کولاو شي، صرف انټرنیټ ډیټا به کار کوي. یعنې کې تاسو په واتس اپ استعمالولی شئ، یوټیوب پې استعمالولی شئ، ټیک ټاک پې استعمالولی شئ، هر څیز پې استعمالولی شئ، خو په دغه ټایم کې به تاسو ته ټلیفون چې دی کالز دا به نه ځي راځي. د ټلیفون چې کوم کالز دی هغه به تاسو ته نه ځي راځي. نور چې دی د هر څه لپاره تاسو دغه انټرنیټ چې دی هغه استعمالولی شئ. د کالز دپاره هم استعمالولی شئ، خو د واتس اپ کال لپاره. نو دوستانو دغه یو شارټ غونته کې میسج و، مې تاسو سره شریک کړم. نیکسټ ویډیو پورې مشتاق خان دندري ته راکړئ اجازت. الله پامان.